کتونکو الف خان شرپوی ما امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې، تاسو به برکتلی د عمران خان په ذاتي ژوند کې د حلندازي په دغه باندې خبره ترې کوم. تاسو به د آډیو کلیپونه وینئ، خلک انجوای کوي، اوري، څوک ته مزې اخلي، څوک ته چرچې اخلي، څوک په خبرې کوي، څوک مذمت کوي او څوک مخالفت کوي، څوک وایي چې اوریجنل نه ده، څوک وایي چې اوریجنل ده. بهرحال د لاول خو د چا په ذاتي ژوند کې د هیڅ چا کار نشته چې هغه د خلندازي وکړي. د هغه ذاتي ژوند پبلیک کې دا به موږ ډېر د مخکې نه وي، د تېرو 3 کالو نه به زه لګیا وم. موږ به د وټساپ کې چېرته میسج وکړو، میسج هغې کې به ایډیټینګ وشو، هغه به الټه راوټک. نن هغې خلکو ته زه وایم ځکه چې چا په ما باندې ویلاګ کړی وي یا چا به په ما باندې ویوز اخیستی وو، په کار دا چې نن په دې باندې خلکو ته یو شعور ورکړي. نن هغه ټول چپ دي چې به کېناستل او الف خان داسې دی، الف خان هغسې، او الف خان داسې دی. ما ته اوس د خپلو ملګرو رشته دارو د خلکو کالونه وکړل، ویره وی ته سیاست کې او دا او په دې باندې ته خبرې اترې کوې، نو وي په دې هغه زاړه څیزونه چې کوم دي نو هغه بیا روتل. الحمدلله زما ضمیر نن هم خوشحاله دی، پرون هم خوشحاله و، سبا له هم خوشحالي. بره د الله کیمره لګېدلې ده، دغلاپن مې نه لګي چې لاس کې مې تسبیح نیولې وي. دلته کې د مدینې د ریاست خبرې کوم، هلته کې اسلامي ټچ ورکوم، او دلته کې چې کوم دی نو دا دغلاپن استعمالوم. پورې یو سړي کې څه وي په کار ده چې هغه ووایي. خو کله چې یو سیاسي فګر او د هغه مقابله د اسټیبلیشمنټ سره بیله وي، مخالفینو سره بیله وي، نو دغه شانتې سیاسي کس به ځان ډېر په اوداسه کې ساتي. د هغه خبرې هغه کونډ کېږي. دا نه چې صرف عمران خان دا غلطي کړې ده، دې نه مخکې نورو سیاستدانانو هم دا غلطۍ کړې دي. نواز شریف نه چې کوم دی نو ما رئیس صاحب بنارس رئیس صاحب سره خبره کوله، هغه نه په 88-90 کې یو غلطي شوې وه، دغه شانتې یو کلیپ و چې ځان ته یو سندرغاړې ګډوله. د هغې نه پس چې کوم دی هغه ځان ته هغه مخې ته کېښودله، او په دې 22-23-25 کالو کې چې کوم دی د هغه ژوند سکینډلایز نه شو، یعنې څه سکینډل په هغه باندې بیا رونه وته، هغه خپل کوره پورې محدوده شو. برخله بېله خبره ده. دې نه پس هم خو عمران خان صاحب فرض که څوک چا سره بربنډ هم ګیر کړي نو د هغه ورکر داسې دی چې نه ترې تپوس کولی شي او نه دا خبرې هغوی ځان ته مخې ته ږدي. او عمران خان صاحب هم لایټ اخلي، هغه هم دې خبرو ته توجه نه ورکوي، هغه هم انجوای کوي. دې ته موږ په پښتو کې د ماشومانو حرکت هم وي او په اردو کې ورته پچکانه حرکت وي. نو دا یو سیسټم روان وي. خو زه ننني پروګرام کې په دې خبره اترې کومه چې موږ ټول ګناهګار یو. هر سړی د خپل ګریوان کې سر ښکته کړي چې موږ کې څومره ګناهونه دي، لاول زه او بیا نور او بیا نور. خو مسله څه ده؟ مسله دا ده چې کوم لیډر سټیج ته پاسي او هغه تقریر کوي، نو هغه به لاول ځان کې راولي، نو بیا به قام ته وایي چې زه دلته کې درغلي کوم، دلته کې بدکاري کوم، دلته کې د خلکو عزتونه اوچتوم. اول دکې چې کله سټیج ته ودرېږم نو په سټیج باندې بیا زه عجیب عجیبه خبرې اترې کوم. صرف زه په دې باندې بحث کوم چې دا دغلاپن، دا دروغجني چې لاس کې مې تسبیح نیولې وي، خبرې د مدینې د ریاست کوم، او بیا داسې سکینډل هم راځي. سیاسي سړی به کریکټر وایز چې کوم دی نو هغه ځان ډېر مضبوط ساتي، هغه به چاته د بلیک میلینګ موقع نه ورکوي، او چې کله هغه نه بلیک میل کېږي، هغه په یره کې نه وي، نو هغه بیا هېڅ هم نشي کولی. نو دې خوا ته چې کوم دی نو ستا یو غټه مقابله ده، دې خوا ته چې دا کوم صورتحال مخې ته راځي، نو په دې باندې ما څو خبرې کول غوښتله چې د دې نه بیا سیاسي پیدې اخیستل کېږي، او اصل خبره په قول او پیل کې تضاد. او په قول او پیل کې تضاد موږ د ډېر پخوا نه وینو چې دلته یوه خبره هلته بله خبره. د سیاسي سړي به په قول او پیل کې تضاد نه وي، د ده خبره
به د کاڼي کرله وي. زمونږ د باچا خان قولونه نن هم خلک روچتوي، د ولی خان خبرې نن هم خلکه خو هغه مخالفین دي نو ځان ته یې مخې تږدي. داسې زمونږ د کمې ځلې خبرې کو دلته آیات محمد خان شیرپو تېر شوی دی. کمې خبرې چې د زمیندار سره یا د چا سره کړي دي هغه د قول په توګه باندې خلک استعمالوي. سیاسي خلکو نه موږ زده کړه کوو، لیډر قوم جوړوي، قوم خو کنزلمار جوړ شي. هغه لونډې لپاړې هغه کنزلمار قوم چې خیران بشي چې مور او خور او بچي او دا به کنځي. یو سړي ما سره کار دی، زما ذات سره چېړه کړه، ما سره خبرې کوه، زه ټیک یم، زه منټلي تیار یم، ځکه چې زه دا سوی ما نو دې ریکشن ډېر زیات دی. دا خبرې دی وخت کې د پښتونخوا یو صحافي له دا زمري زړه ورکړه نه شي کولی. ولې نه شي کولی؟ چې هغه وایي ما ته خو به کنځلې وکړو، خو د بچو مې پکې څه قصور دی، د ښځې مې پکې څه قصور دی، د مړ مور پلار مې پکې څه قصور دی، د رشته دار مې پکې څه قصور دی. نو د دوی بیا څه وي؟ ستا ښځه داسې، ستا بچي داسې، ستا داسې، ستا داسې. زه منټلي تیار یم، زما د عمران خان سره څه بد نشته دی. بد مې دا دی چې 10 کاله په دې صوبه کې حکومت وشو، دیوالیه یې کړه. په دغې زه خبرې کوم. نن چا سره تنخوا نشته، نن هر اداره په احتجاج ده. خزانه چې ورته کله 10 کاله مخکې ملاوېده نو ډکه وه، نن خالي ده. نه یونیورسټي جوړه شوه، نه هسپتال جوړ شو، نه سړک جوړ شو، نه کارخانې جوړې شوې، نه خلکو ته روزګارونه ملو شو. په دغې مې ورسره بد دي، خو کارونه یې کړو، په دې سر به مې ګرځو پی ټي آی والا. مخکې چا څه کړي دي؟ ما ته ډېر خلک وایي د هغه په ښه کارونو باندې خبرې وکړه. نو لکه ښه کار ما ته مخې ته راځي نه، نو زه په څه باندې کار وکړم؟ خو یو سړی و چې صحت کارډ دی، نو صحت کارډ په بدله کې چې زه کله وګورم منصوبه دیوالیه شوه که نه. صحت کارډ به هلې کار کوو چې دلته کې ما ته ارزاني وي، ما ته پکې ډسپرین ګولۍ هم میلاوېده، سی ټي سکین هم میلاوېده، ایم آر آی هم میلاوېدله، د غاښ علاج هم پکې کېده، د چا ګوله دغه شی وه. بله ما د یو مولانا صاحب ویډیو کوله 4,80,000 روپۍ پې راځي، صحت کارډ کې نه کېږي. د دې په بدله کې چې کله خزانه ډکه وه او نن هر وګړي 2.5 لکه روپۍ د پښتونخوا قرضدارې یې نو پاتې کړې، نو ما به وی چې یاره دغه هم ډېره ښه منصوبه ده. بي آر ټي منصوبه دلته یې وروړې وه چې دا بي آر ټي سره چې کوم دی نو دې خواته ټرفیک کولو شوی وي، نو ما به وی چې ډېره ښه منصوبه وه. ځکه چې په بي آر ټي کې کم ګاډي والا ځي نو لاندې هلته کې چې ټرفیک باندې کم دغه دی. بیا وزیر اعلی پنجاب چې خادم اعلی ورته وایي شهباز شریف چې نن وزیر اعظم دی، هغه په 90 کروڑ باندې د ملتان، د پنجاب او د اسلام آباد موټروی جوړوي، او زه په 1 ارب او په 20 کروڑ باندې یوه موټروی د پېښور جوړو چې د هغې نه په ایریا کې هم کمه ده. ښه بیا داسې نمونې یعنې داسې انجینران یې وله راوستو چې څه ځای کې پې موټر سایکل تېرېږي، څه ځای کې پې سایکل تېرېږي، څه ځای کې پکې ډبه این ختله. اصل کې د دوی سوچونه څه بل څه دي که نه. ګوره چې څوک کار کوي، بنیادي کارونه کوي، نو د هغې خلکو ته توجه وي. خبره مې کوله په آډیو لیک باندې، کومې پورې چې فرانزیک رپورټ نه راغلی تر هغې زه څه ویم نه، خو دې وخت کې چې په آډیو کلیپ باندې کومې خبرې کېږي په مختلفو ځایونو کې په ټي ویګانو باندې چې هغه کومه د آیله ملک ته ذرایع دام وایي چې 70 کروڑ روپۍ دې ته ورکړې شوي دي. دا د یو پراجیکټ مشره شوې وه، د دغې تحقیقات بیل چې کوم دی نو هغه خو هم روان دي. اوس هم عدالت کې د عمران خان صاحب چې کوم دی د ټیریان چې کومه لورې وه د هغې کیس روان دی، په اساسو کې هغه نه ده ښودلې. خلک وایي یاره یو ګړی ده نو مړه، یو ګړی ده نو یو ګړی غلا د خلکو خو ملک په بډه کو یو ګړی غلا. ګړی نه د لاک ده نو د کروڑ ده. ګړی چې کومه ده د 6 ارب روپو د توشهخانې قصه ده، او 6 اربه د توشهخانې قصې په 3 کروڑه باندې خرڅه کړې ده. نو عمران خان صاحب باندې خو مسافر هم ډېر زیات اعتماد کوي، خلک ورته ډېرې زیاتې پیسې هم رالیږي. 15 ارب خو صرف د سیلاب ځپلو په نوم باندې هغه هسې په ټیلیفون کېناستو، وخت یې موبایل ونیو او بیا پې پیسې راورېدې. نو زه خیران دی یم چې د 6 اربو سودا تا په 3 کروڑه ولې کوله؟ تا ته دونه د پیسو د څه ضرورت و؟ تا ته خو زه شوکت خان هم نه راځي، د نمل نه هم راځي، بنیګاله کې به تر اوسه چې کوم دی نو یاره
300 کناله کور کې اوسېږي هغه هم چې کله قصه رووته هغه 1700 کنال نه زیاته هغه رووتله. نو دلته کې خو ستا ښه پوره بزنس دی که نه. موږ دا د دې خلکو نه ورو هغه ته د پیسو څه کمې دي. نو چې د پیسو کمی نشته نو د دې نه پس بیا د 6 ارب روپۍ دغه چې کومه ده په 3 کروڑ باندې ولې کېږي. نو زه بیا چې کوم دی ګرانو کتونکو په دې باندې خبره ترې کوم چې موږ ټول ګناهګار یو، موږ ټولو دا غلطۍ کړې دي، موږ ټولو د ښځو ذات چې کوم دی نو بېعزتی کوو. او خو یو مولا په لاس کې تسبیح نیولي وي او بل خواته دا حرکتې کوي، نو د ده نه غټ ظالم انسان بل نشته دی. او دلته کې د طارق جمیل صاحب ښودنه او د هغه لار او بیا په سټیج باندې او په دغه باندې دغه خبره کېږي، او دلته کې چې کوم دی نو بیا دغه خبره کېږي. نو په دې باندې څونه خبره کېږي، بیا پکې د کور خبره راشي. د پیرني صاحبه چې دغه کومې خبره راغلې چېرې تا دا تصویرونه ولې د توشخانې نه چې کوم سامان راغی دې تصویرونه دې ولې ویستل. بیا دا 15 ارب روپۍ چې کوم دی نو دا د هغې په لاس باندې سودا لکه دې کې ګوره زه تاسو ته یو بله خبره کومه. منی لاډنګ خبره چې کېږي کله چې په دوبۍ کې دا سیس خر شو، دا پیسې په کومه طریقه باندې پاکستان ته راغلي، دا په جس کې راغلي، په جیب کې راغلي، او که دا په بینک خو نه دي راغلي. دا یو غټ جرم دی د ناخلۍ او یا دغه چې څومره خبرې ترې کېږي. نو په دې باندې پوره رسېدلی دی. صادق او د امین خبره کېږي، په هره خبره کې دروغجن چې کوم دی مخې ته راځي. نو د دې په وجه باندې نن علب خان شیرپو چې کوم دی د هغه لونډو لپاړو بیا زینت جوړ شو، بلکې د هغوی دپاره زه به ورته وایم چې یری جوړه شول. الحمدلله موږ خوشحاله یو، خو په خپلو مشرانو باندې نظر وساتئ. الله پاک چې کوم دی انسان باندې پردې اچوي خو چې کله په قول او پیل کې تضادي نو بیا دغه شانتې خبرې مخې ته روځي. بیا الله پاک چې کوم دی انسان ذلیله کوي. دې قام او دې پښتون قام چې په یو هیډ سره په ده کوم اعتماد او بروسه کړې وه او کوم ووټ یې ورکړ، د هغې صله موږ ته د خزانې د تشوالي او د ضلالت په ذریعه کې میلاو شوله. آی روز آډیو کالز، ویډیو، مختلف خبرې هلته ما 15 واغستل، دلته کې دا واله چې کومه خبره دا په تقریر کې وکړي چې په ریاست مدینه کې دا نه وي نو هلته کې دی وکړي، ده کړي وي هغه کار، دلته کې هغه خبرې کوي. نو ګرانو کتونکو بیا زه د اخر ته همدغه دوباره خبره ریپیټ کوم چې موږ ټول ګناهګار یو. د چا ذاتي ژوند پبلیک کول دا جرم دی، نه دی پکار چې د چا په ذاتي ژوند کې خبرې اترې وشي. خو هغه سړی دې ضرور سوچ وکړي چې هغه سیاست کوي او په قول او پیل کې تضاد وي، نو هغه سره بیا همدغه شانتې کېږي او مزید هم ډېر سره روان دي. کومه خبره به دروغ کوو، یاره کمې خبرې موږ ډېرې دروغ کړې، موږ وی دام دروغ دي، دام دروغ دي. نو دغه خبرې ستاسو د وړاندې دي، دغه څو خبرې مې در سره شریکولې. په دې باندې به مزید هم خبرې اترې کوو. موږ ته مخې ته لکه داسې خبرې راشي چې په دې باندې بحث کېږي. د هغې غټه وجه دا ده چې د ریاست مدینې خبره چې کومه ده هغه عمران خان صاحب کوله، بل چا نه ده کړې. زه به یو داسې ریاست پوي چې هغې کې به د مدینې ریاست پوي، خلکو ته به انصاف ملاویږي. نن راشه صرف زه خپلې 400 ذکر کوم. سیلاب ځپلو له انجیوګانو مال را لېږلی دی، دلته یې ګودامونه ډک کړي دي خو چاته نه ملاویږي. ولې؟ سزا او جزا نشته، یره نشته دی، په هغه وجه باندې توجه نشته. ورسره چې کوم دی نه په تاڼو کې انصاف شته نه په نور ادارو کې انصاف شته. دا ریاست مدینه په دې پښتونخوا کې خو 10 کالو شو، موږ د خپلې پښتونخوا ذکر به کوو، د دې خبرې به کوو. نو دا دوغلاپن نه دی پکار. او بیا چې کوم دی داسې قسمه خبرې مخې ته راځي نو دا په نوي کول باندې او په قام باندې ساس سر غورځوي.
راتلونکي وخت کې به څه کېږي. شعوري خلکو لپاره خبرې کوم، بې شعوره خلکو لپاره نه کوم. هغوی خو هم دا خبره کوي چې دا خبرې موږ ته مخې ته نه ودرېږي. ما مخکې وویل دا خبرې موږ ته مخې ته نه ودرېږي. دا کومې خبرې چې عمران خان صاحب کوي بس ټیک کوي، موږ یې بیا هم ملګري یو. د دغې خبرو علاج نشته دی. خو زموږ دا دغه دی چې هغې خلکو ته زه نن دا وایم چې تاسو به خبرې اترې کولې، په دې باندې ورته ډېر ویوز میلاویږي. راشه کښېنئ که نه، په دې باندې خبرو کې د څه د وجې نه کوې؟ د کنځلو د وجې نه کوې. دغه ستاسو ایمان دی چې دا خلک به هم کنځي. نن څه شو چې هغه دونه ویوز به یې اخیستل او ما پسې به کېناستل او خبرې به یې کولې. زه هغه سوشل اکټیویسټو ته ویم چې ځان ته سوشل اکټیویسټ وایي، سوشل ورکران وایي، چې الف خان الله میسج جوړ شو، الف خان چې کوم دین هلته غلا وکړله، الف خان دا وکړل. لږ ځان کې نن ایمان تېر کې. ستاسو د ایمان ګورمه آی خای 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 لالا مې سوداګر دی بسته وړي بسته روړي نه وشته. نه نه نه، ستاسو مثال دغه دی. نن ایمان تېر کې چې د مشر څه وکړل او څه کوي، په دې باندې خبرو کې، بلکې دروغ ثابت کې بس په دې خبرو کې. زه په دې درته دغه کوم، صرف په دې باسو کې چې د چا په ذاتي ژوند کې به ګوتې نه وښیې چې د سړي کور ته تاسو راننوځئ. ما بیګا یو پروګرام کې خبره کوله، په دې بلوچستان کې هغه خیمې چې کوم دی د جمعیت په جلسه کې ولیدې شوې. تاسو به کتلي وي دلته چې جلسې څومره کېږي دا په ټیکو باندې ورکړې کېږي. په ټیکو باندې جلسې دا په ټیکو باندې ورکړې کېږي چې دونه به کرسۍ کېږدي، دونه به دا کېږدي، دونه به دا کېږدي. په هغې کې چې کوم دی خیمې د سیلاب ځپلو خیمې ډېر بد شوي دي. زموږ دفتر ته یو نمونه راله، نو زما د مور په ځای یو زنانه ما سره ناسته وه. ټایم کې م الحمدلله مونږ څه ورکړل. دې خلکو څه خبره وکړه، ما په هغه جلسه کې خیمې ولیدې. خلکو وایي پلرامان غل، پلرامان چور، پلرامان د خیمو غل، دا دا دا. موږ صرف په جلسه کې ولیدې، په دې مونږ ولیدې چې یاره پلرامان صاحب دا خیمې را پټې کړي دي او بیا یې هلته خرڅې کړي دي. لیدل هم نه دی. ولې ځان له ایمان خوارو؟ ما سره تاسو یو زنانه ولیده، ګیر کړی م ورسره نیم اوم لیده، زما د مور په ځای ده. خلکو ترېنه څه خبرې جوړې کړي. نن درته زه پریکټیکلي ښیم چې هغه وایس او دې وایس کې وګوره، دا کوم وایسونه چې نن چلیږي د دې څه جواز خو پیدا کړي. په دې لږې خبرو کې خیر د ایمان تېر کې لږه. تاسو خو ډېر تکړه یې که نه. علب خان شرپو بیا هم خبرې کوي، بیا هم خبرې کوي، د حق خبرې به کوي، ناحقه خبرې ونه کوي. د خپل ذات او دانا دپاره به کله هم خبرې نه کوي. خو د پښتون قام د خبرتیا دپاره، د دې د پیولو دپاره، دوی ته آګاهي ورکولو دپاره، د دوی کې چې کومې غلطۍ دي په هغې خبرې کولو دپاره به خپل کوشش او هڅه کوو. په هغې خو موږ ته څومره کنځلې وشي او په هغې خو موږ ته څومره ردې بدې وویلې شي، موږ ورته منټلي تیار یو. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ډېره مننه، خوشحاله.